دې ماشومې سره چې کوم ظلم او زیاتې شوی دی چې وورې حیران بشي او سوچ کې به لاړ شي چې آیا موږ انسانان یو او که حیوانان یو چې د یوې شپږو کالو ماشومه هم محفوظ نه ده زموږ په دې معاشره کې. نو انسان په چا یقین وکړي؟ انسان کم خوا لاړ شي؟ دا واړه ماشومان به چېرته ځي؟ دا واړه ماشومان د 5 کالو ماشومه هم زموږ په معاشره کې محفوظ نه ده. یو خو په دې ویډیو کې د دې ماشومې واقعیت سره مکمل شریک کوم او بل پکې یو ډېر اهم پیغام دی د ټولو پلارانو دپاره د ټولو میانو دپاره اهم پیغام دی. نو ویډیو ضرور مکمل وګورئ جي. ټول لومبنی خو د دې ماشومې نوم منتها اوجي د سرګودي نه تعلق لري چې تقریبا پرون سهار 10 بجو ټایم کې دا مور دکان ته ولېږله سودا لپاره. دکان ته چې دا سودا ته لاړه 2 غنټې تېرې شوې تقریبا چې دا واپس رانغه. خو د دې مور پلار هم هوښیاران مور پلار هوښیاران داسې و چې هماغه ټایم یې ریپورټ کړی دی چې 2 غنټې مخکې مو ماشومه دکان ته ولېږله او تر اوسه کور ته نه ده راغلی. پولیس راغلی دی د دې سراونډینګ کې دکانونه یې کتلي دي او کیمرې یې کتلي دي چې په یو دکان کې کیمره لګېدلې وه جي. دا هغه کیمرې سی سی ټي وي فوټیج چې کتلی دی نو دا ماشومه یو دکان ته دننه شوې ده او واپس نه ده راوتلې. دکان ته چې دننه شوې ده نو هغې کې خوشاټاري څلور 5 هلکان یا اوورېډ سړي چې هر عمر کې وو ای پکې ناست وو. دا ماشومه د دې دکان د پاسه بره یو کمره وه چې دکان نه ورته پوڼۍ ختلې وي. نو دا ماشومې په زور زبردستۍ باندې بره کمرې ته خېجولې ده. هلته یې ورسره زیاتې کړې دی او چې دې چغې وهلې نو دا یې مړه کړې ده غریبه. دا 6 کالو ماشومې بیا مړه کړې ده. خپل هغه ظلم زیاتې ورسره کړی دی او هغې نه پسې بیا مړه کړې ده او هغې نه پسې هلته ځان سره ساتلې ده او پلان یې دا و چې ماسخوتن شي شپه شي نو دا به موږ دې ځای نه لرې کړو د دې دا لاش به موږ چېرته وغورځو. پولیس چې کیمرې کتلې دي سی سی ټي وي فوټیج چې کتلی دی نو دا ماشومه دغه دکان له دننه شوې ده واپس نه ده راوتلې. کیمره یې کتلې ده چې دا ماشومه خو دننه شوه خو واپس راونه وته. پولیس چې ورغلی دی دکان کې انویسټیګیشن دکان کې کتلی دی باره کمرې کتلې ده نو پکې د دې وړې ماشومې لاش برآمد شوی دی او هغه ټول کسان یې هماغه ټایم ګرفتار کړي دي. اوس دلته د دې مور پلار چې کوم دی هغه یې هوښیارتوب دا وکړو چې ریپورټ وکړو. ولته پولیس دا هوښیارتوب وکړو چې پولیس هغه ټایم سرچ شروع کړو. که چېرې پولیس ویلو چې وړه ماشومه راځه مازدیګره پورې صبر وکړئ ماښامه پورې صبر وکړئ را به شي خیر دی یا مور پلار یې زه خیر دی څه چلو شو را به شي سودا لتلې د خیر دی را به شي ګنټه نیمې نوره ویسټ کړې وه نو کیدی شي نه د دې بیا لاش میلاو شوی او نه دغه خلک دا چا چې کړي دي نه دغه ګناهګار میلاو شوی وي. خو پولیس هم خپله هوښیارتیا وکړه او مور پلار هم خپله هوښیارتیا وکړه او هغه ملزمان چې کوم دي هغې هماغه ټایم ګرفتار کړي دي چې دا وخت د پولیس په حراست کې دي. نو ستاسو ووایئ چې ګوره یو وړه ماشومه چې د 5 کالو ماشومه وي مور یې ولیږي چې لاړ شه ته سودا راوړه لاړ شه ته بازار نه سبزي راوړه یا دال راوړه یا صرف راوړه یا څه شی دا تقریبا مور یې کپړې وینځلې او دا تقریبا زما په خیال باندې د ریپورټ مطابق صرف ورپسې لېږلې وه چې ته لاړ شه صرف راوړه او د هغې باوجود هم ګوره دکاندار په دې کې ملوث ورسره د هغه ملګري په دې کې ملوث. نو سړی سوچ کوي یار چې انسان کم خوا لاړ شي په چا باندې یقین وکړي په چا باندې یقین ونه کړي په دې لکه پته نه لګي چې دا انسان دی او که حیوان دی اړو پته لګي نه. د انسان او د حیوان په دې معاشره کې اړو پته نه لګي. ښکاري به یو رنګي او وي به بل رنګې دننه فیس نه به یو رنګ ښکاري او د هغه حرکتونه چې کوم وي نو هغې له به تاسو بیا حیران شئ. نو پیغام په دې ویډیو کې زما دا دی چې په چا باندې م یقین مه کوئ. داسې 5 نه چې د ماشوم لویږي بس کوشش کوه چې بار یې مه پرېږده. لکه مخکې به غټې غټې جینکۍ وي او بهر به یې لوبې کولې د 14 کالو د 15 کالو جینکۍ وي پخوا چې لږ داسې نن نه یو 30-40 کاله شاله لاړ شي نو دغه د 10 کالو نه د 15 کالو جینکۍ به وي بهر به یې لوبې کولې ښه محفوظه هېڅ هم داسې هېڅ قسم خطره به ورته نه وه. هلکان او جینکو به یو مونږ خپله هلکان او جینکو مکس لوبې مونږ کړي دي ښه غټ غټ په و جینکو سره به م لوبې کولو جینکو به مونږ سره لوبې کولې. اوس ته د 15 کالو ماشومه چې کوم دی بهر نشي پرېښې د 6 کالو ماشومه چې کوم دی دې نه مخکې ګوره څونه کیسونه وشو. نو د ویډیو مقصد دا دی د پیغام مقصد دا دی زما چې په چا باندې م یقین مه کوئ په خپل سراونډینګ کې په خپل ګاونډي باندې م ټرسټ مه کوئ. په خپله علاقه کې په خوا کې در سره مخامخ یو دې نه مخکې یو ویډیو وایرل شوی وه چې یو بابا و هغه له یو ماشومه دکان ته ورغه هغې ته څیزونه اخیستل او هغه بابا ورسره غلط حرکتونه کول. بابا په پوخ عمر سړی په سپینه ګیره باندې ګیره یې وه بالکل سپینه چا ته خفیه یو ویډیو ریکارډ کړې وه او وړه ماشومه هغه هم د 5 کالو ماشومه به وه. نو ګوره دا ما مقصد دا دی چې په چا باندې م ټرسټ مه کوئ په چا باندې م یقین مه کوئ. خپل حفاظت په خپله کول پکار دي.
خپل حفاظت د خپلو ماشومانو په خپله باندې کول پکار دي. هیڅ چا باندې یقین مه کوئ او وړې ماشومانې مه پرېږدئ بهر، فضولې مه پرېږدئ. که پرېږدئ هم چې ورسره غټ سړی خامخا موجود وي، که لوبې هم کوي چې غټ سړی ورته ولاړ وي، د کور بنده ورته ولاړ وي. خیر دا په دې ویډیو کې یو واقعه وه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.